د اوښي پی او د اوښي متیازې نور به شیخ صاحب ووایي. بالکل دا د علاج او د دارو ټول بس په حیثیت استعمالیدی شي. سب عمل پې وکړه کېر بسم الله که تاسو اول وسکئ. اول یې وسکئ عمل بسم الله خوند خو یې تریخ دی تریو دی. تاسو اوس دې د پښتنو پنډتانو ته وګوره، هغه هندوانو ته یې په شرمونو وشرمولو. هغوی به وایي چې موږ ته د غوا په میچازو پیغور راکوې او خپله د اوښ په میچازو کې شفا لټوې. زرولي خانه سته نوي نوي نظامونه روتي یار نه پوهېږو چې اخریر وځي دي او که څه لوبه ده. لکه تاسو اوس دته وګوره یار دا ښې دي او پوشي دي. ما فکر کوو که دا ګلالۍ کریمي ږیره پرېښې ده د افغانستان هغه جرنالسټه ده، ما وی که دا هغې ږیره پرېښې ده خوراکي دی خفه کېږي نه هغې نه په بخښنې سره. خو لکه ته خو زموږ د شیخانو هغه څه لږ ډېرایي عزت پاتې و هغې کې مراجع کم دي لتې ووالې. لکه دا څه شی شو یار. خدای ته وګوره امیر صاحب دا شرمونه پرېږده یار. خاورې به د پاکستان کرکټ ټیم ترقي وکړي چې 4 سینچرو والا لګیا دي 12 سینچرو والا له مشوره ورکوي چې بیټنګ به څنګه کوي. لکه ټول نظام ګډوډ روان دی، ټول کرپشن دی، نه که بس سپارس باندې برتیانې کېږي. لکه اوس عمران فرحت د پاکستان د بیټنګ کوچ دی او دی امام الحق له مشوره ورکوي چې ته به چکه چوکه څنګه وې یا مطلب ته به سکور څنګه کیې چې په خپل ټول 4 سینچرۍ والي دي او امام الحق 12 والي دي. نو اوس 4 سینچرو والا لګي او 12 والا مشوره ورکوي چې بیټنګ به څنګه کیې. شاباس یار.